د وجې د سکول جونې اکثر لار بدلوي د وجې د سکول جونې اکثر لار بدلوي او جینۍ ویل دا ځناور په قرآنونو نه کوم. د جاوید خیال صاحب د دغه شعر مختصر مفهوم او مطلب دا دی چې د هلک د وجې جینۍ ته تکلیف او نقصان رسي او هغه خپل تعلیمي چې کومې سرګرمیانې دي نو هغه مخې ته نشي بوستی او نشي رسولی. نو که چېرته د هلک په ځای دغه سرګرمیانې د یو استاد محترم یا د یو حافظ پروفیسر ډاکټر حافظ د لاسه کیږي نو هغه به پروفیسر حافظ ډاکټر صلاح الدین وي. پروفیسر ډاکټر حافظ صلاح الدین نن سبا په سوشل میډیا باندې ډیر زیات وایرل دی او د دې کریډټ ARY نیوز باندې په خصوصي توګه اقرار الحسن او سریعام پروګرام ته ځي ځکه چې د ګومل یونیورسيټي سټي کیمپس پریزیډنټ د هغې مشر د ډین آف آرټس چې کوم سربراه دی هغه او د دې سره د عربیک اینڈ اسلامیک سټډیز چیرمین د 21 ګریډ افیسر پروفیسر ډاکټر حافظ صلاح الدین چې څه کول نو د هغې د وینا زما په خیال ضرورت نشته. تاسو ټول به ترې خبري او که خبر نه نو یوټیوب ته لاړ شئ یا په فیسبوک باندې د ARY نیوز یا د سریعام یو ویډیو سرچ کړئ نو تاسو به د هغې نه اپډیټ شئ. اوس د دې ویډیو کول مقصد څه دی چې پروفیسر ډاکټر حافظ صلاح الدین صرف او صرف په ګومل یونیورسيټي کې یا د ګومل یونیورسيټي په سټي کیمپس کې موجود نه دی. پروفیسر ډاکټر حافظ صلاح الدین ستاسو په یونیورسيټي ستاسو په کالج زما په یونیورسيټي زما په کالج کې هم کېدی شي زما په کلي زما په کوڅه کې هم کېدی شي او ستاسو په کلي ستاسو په کوڅه کې هم کېدی شي. دغه پروفیسر ډاکټر حافظ صلاح الدین کله د ماشوم سره د زیاتی په صورت کې راځي کله د ماشومې سره د زیاتی په صورت کې راځي کله د سټوډنټ یا د سټوډنټې د ایډمیشن کولو په صورت کې راځي او کله یو سټوډنټ یا یو ډیګري هولډر ته د جاب اپارچونیټي په ورکولو په صورت کې راځي. که یو خوا زمونږ په ملک کې د جنکو د تعلیم سطحه د جنکو د تعلیم ریشو لټریسي ریټ ډیر زیات کم دی نو بل خوا په خصوصي توګه باندې په خیبر پښتونخوا کې د جنکو تعلیم په دغه ریشو کې د نش برابر دی او که چېرته دغه شانتي خلک پکې وي نو د هغې سره د دې تعلیم شرحه نوره هم کمیږي. د ویډیو کولو مقصد د دې میسیج صرف مقصد دا دی که چېرته ستاسو په زندګۍ کې خصوصا ستاسو په تعلیمي کیریر کې یا ستاسو په چاپیرچل کې دغه شانتي وحشي درنده ستاسو د زندګۍ سره ستاسو د عزت سره ستاسو د کیریر سره لوبې کوي. د عزت خبره زه ځکه کوم چې ستاسو عزت یوازې ستاسو ذاتي عزت نه دی دا عزت ستاسو د رونو خویندو د نورو رونو خویندو هم عزت دی او د هغې نه هټ کر دا عزت ستاسو د والدینو دی خصوصي طور ستاسو د مور او پلار څوک چې د یو ډیر سټرګل د یو ډیر محنت له پاسه د یو ډیر مشقت د پاسه تاسو تعلیمي ادارو ته لیږي ستاسو خرچې برداشت کوي. که چېرته کې ستاسو په زندګۍ کې یا ستاسو په کیریر کې دغه شانتي څوک وحشي درنده رکاوټ جوړیږي نو زه او اقرار الحسن به تاسو ته حاضر یو او کله هم د داسې خلکو خلاف په اواز پورته کولو کې تاسو یره مه محسوسوئ ځکه چې دغه خلک د انسان په شکل کې ستاسو سره حیوانات موجود دي ځکه چې افسر افغان وی دلته انسان داسې وحشت خور کړی چې د بلا پسې قصې نه کیږي.